لکه سخت راشي بیا موږ څه وایو بیا یو یادو بیا بل یادو بیا بل یادو دا سوچ نه کوو چې دا خود الله رب العزت د طرف نه دی قران کې الله رب العزت فرمایلی زه بس تاسو امتحان علم چې تاسو څه کوئ صبر کوئ په دې ټیم کې کو ګیلې او شکوې کوئ ونقسم من الاموال والانفس والثمرات او کله کله به د باندې کمې راولم د مال کمې به راولم غریب به دې کم فقیر به دې کم محتاج به دې کم ستا امتحان به یې ګورې دا نه ده چې الله رب العزت وغواړي او ته یې وله ته داسې وویې لاندې به درته خزانه راوځي الله رب العزت په دې قادر نه دی او دونه مال به درله درکړي چې د هغې به ته حساب کتاب نه شي کولی خو الله رب العزت فرمایي چې نه ونقسم من الاموال په دې طریقه به زه ستاسو ګورې ازمیښ کومه تاسو ګورې د امتحان نه خالي نه شي کېدی والانفس والثمرات او تاسو نه به کله کله څه تاسو نه به کله کله نفوس نفسونه به درنه اوچتو کله به درنه بچی والم کله به درنه رور والم کله به درنه پلار والم داسې کو نه کله پلار لاړ شي واړه پاتې شي کله چې کم دی نو رور لاړ شي واړه پاتې شي او کله بچی لاړ شي سړی دلګیره پاتې شي دا ټول څه دي دا دنیا کې امتحانات دي او په دې باندې به تاسو څه کوئ په دې باندې به تاسو صبر کوئ والثمرات او کله کله به د باندې میوو کمې راولم باغونو باندې به د سیلې راشي هر څه به د لاندې راوغورځېږي او ته به ډېر خفه ناست چې دا څه چلو شو خو الله رب العزت فرمایي ګوره زه د امتحان کومه ګډې وډې د خولې نه ګورې ونه باسې د الله رب العزت نه شکایتونه ونه کې بلکې په دې باندې صبر وکړه او دا یاد ساته چې چا صبر وکړو نو الله رب العزت فرمایي ان الله مع الصابرین الله رب العزت د چا سره دی د صبر کوونکو سره دی او بل روایت کې دا راغلی دی چې د الله رب العزت په ورکړو کې بهترینه ورکړه دا ده چې انسان ته صبر ورکړي ښه دا د الله رب العزت د طرف نه ورکړی ښه بعض ټایم کې انسان باندې معمولی امتحان راشي او هغه غریبي برداشت هغه نه کړی شي